حي على الفلاح. اوس موږ تقریبا چې کوم دی سار ما چې کوم منزل جوړ کړی دی په هغه کې یو څه خاص دعاګانې چې کوم دی هغه ما بیان کړلې، ولې په دې کې زه قیمتي دعاګانې ما سره جمع کړي دي هغه بیانوم چې د عوامو په دا سر خلاصي، عوامو ته د دې منزل ګټه او فایده معلومه سي. او بل ډیر انسانان دا سوال کوي، پوښتنه کوي، وای دا منزل چې کله د جادو د نظر او د لپاره وایم او په اول سر کې چې مشروع کوي بیا تر کومه ځای پورې وایم، بیا چې اول سر کې مشروع کوي بیا تر قل اعوذ برب الناس پورې وایسته، تر دا ځای چې وایسته دا منزل د جادو د نظر اثر د دې د پاره دی پوره سو. بعد کې چې کوم دی بیا نور دعاګانې چې کوم دی هغه پکښې دي صحیح سلو. اوس موږ په هغه کې یو دعا دا ذکر کوو. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سره روایت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دا را نقل کړی دی، وای کچيري یو څوک یو ور دغه درود شریف وای، کم درود شریف؟ دا درود شریف کچیر یو څوک وای اویا پرشتي اویا ورځې د لپاره ثوابونه لیکي. بل روایت کې راځي وای کچیر یو څوک دغه درود شریف وای پرشتي چې کوم دي زر ورځې چې کوم دي د لپاره ثواب لیکي او پرشتي پر دغه ثواب لیکلو باندې ستړي سي. یعنی ګوري تیل سوچ وکي ارغه انسان دا غواړي چې ماته نیکی ډیر ملاو سي، یار ار سړی دا زړه غواړي چې ماته اویا ورځي اویا پرشتي مسلسل زما ثوابونه لیکي، نو دا به اویا ورځي ما په خوله یادېږي، اویا ورځي مسلسل اویا پرشتي ثوابونه لیکي. یو روایت دادی، بل روایت دادی وای اویا بل روایت دادی زر پرشتي چې کم دي پرشتي زر ورځي هزار دین ډیر غټ تعداد دی مسلسل پرشتي د چې کوم دی نیکیان لیکي. او څومره مختصر درود او څومره آسان درود زوایم چې څوک ډیر بد قسمتي هغه به نه وای او بیا خاص کر د جمعې په شپه بیا نور ثواب لري. نن را روانه د جمعې شپه د ماښام وخت چې داخل سو بیا د جمعې شپه شروع سو. کم درود دی وای جزا الله عنا محمدا ما هو اهله، دادی بس جزا الله عنا محمدا ما هو اهله. بیا ووري او د دې یو لفظ اضافه هم کې کولای شي جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو اهله. صحیح سل ډیر اسانه درود دی. او بل یو غلام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لرالی ورته ویل چې ویل زما زه ډیر قرضدار یم، زه د خپل آقا چې کوم زما آقا دی یعنی کوم مشر دی زه دغه غلام یم، زه دغه ځان خلاصول غواړم، نو د دې لپاره هغه زما سره ډیر غټ عوض غواړي په دې مت کې چې د زه ډیر قرضدار یم، د دې غټي باری قرضې سره څنګه ځان خلاص کما. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل والما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو داسې دعا اوریدلې ده زه به هغه وتا ته دروښیم، هغه دعا وایه اگر چې ستا قرضه چې کوم ده هغه دومره زیاتې د غرو غوندې برابر هم وي، مګر الله تعالی د دې دعا په برکت سره دومره به درته اسانه سي چې ته به ګرځه په پوله نه سي. کومه دعا ده؟ دا دعا ده وای اوري کوم هغه څوک چې وای موږ ډیر قرضدار یو، موږ ډیر پریشان یو، زموږ قرضې تر دا تیری دي، موږ چې کوم دي سرګردان یو، زموږ قرضې کلونه وسو، زموږ قرضې خلاصېږي نه، موږ پوروړي یو، د پورو سمې غاړه او سر چې کوم دی هغه ګرځه خیږي نه، څه وکړو اخر هېڅ مه کوه دغه دعا ووایه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درښولې ده. کومه دعا؟ وای اوري اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك.
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. صحیح سلو دغه دعا. بل دا هغه منزل چې ما جوړ کړی دی، کوم کتاب چې می جوړ کړی دی، دا په کومه صفحه کې دی؟ هغه اول درود شریف چې مو وای هغه په 48مه صفحه کې دی، او دغه د قرض د خلاصېدو دعا چې ده هغه په 49مه صفحه کې دی. دا په دې منزل کې دا ګردي دعاګانې موجوده دي. دا منزل زه خالص د الله د رضا د پاره وتی تستی د پاره ما جوړ کړی دی. دا ترلاسه کوي، د دې څه ګټې واخی، د دې څه فائدې واخی. ما په دې کې سونې خزانې ملغلرې چې کوم دی هغه می جمع کړی دي، خو بدقسمته انسان هغه دی چې دغه ملغلرې تر اوسه پورې نه دي ترلاسه کړي. نو دغه ترلاسه کوي، په دا کې دا دعاګانې زده کوي. دا دعاګانې چې کوم دی هغه د ځان سره وایسته چې خوش قسمته جوړ سي، او د دې دعاګانو سره سات د ټولو مسلمانانو لپاره دا یو د صدقه، یو د خیر دغه لار چې کومه ده الله تعالی زموږ په زړه په دماغ کې راچولې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو صحابي رالی، دا الله رسول ته ولې چې اے دا الله رسول ډیر پریشان یم او ډیر سرګردان یم، زما په زړه په دماغ کې داسې وام راځي، وای داسې نه چې زه مالی نقصان وکم یا زما اهل و عیال ته نقصان ورسیږي. دا الله رسول ورته فرمایي وای زه به یو تا ته داسې دعا در وښیم چې ستا د زړه څخه به دغه خوف لیرې سي او دغه وام به لیرې سي، دا ویره به لیرې سي چې ته هغه صحابي وای چې زه دا وام لرم، وای چې زه داسې نه کله کله بعض انسانان وسواس کوي، وای داسې نه زما مال ته تاوان ورسیږي، داسې نه زما ځان ته تاوان ورسیږي، داسې نه زما اولاد ته تاوان ورسیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره دغه دعا شولې ده. غوږ پر ونیسئ. او په دې منزل کې صفحه نمبر تقریبا 45 صفحه نمبر 45 دی. دغه دعا چې ده پر دې باندې په مابین کې چې ده موجوده ده. بسم الله علی دینی ونفسي وولدي واهلي ومالي. بیا واوري بسم الله على ديني ونفسي وولدي واهلي ومالي. اسانه مختصره دعاء. بسم الله على ديني ونفسي وولدي واهلي ومالي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا ورشول. هغه صحابي ولاړی یو څو ورځې بعد چې رالی د الله رسول پوښتنه جن وکړه، ول څنګه سلو هغه ستا خوف وام ویره؟ هغه صحابي ورته ویلې چې ستا قربان سم ښایسته حبیب صلی الله علیه وسلم یواره ګرده د زړه په درد باندې په ښایسته حبیب صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایسته. اللهم صل علی محمد الامی وعلى آله واصحابه اجمعین. هغه صحابي ورته ویلې ول د الله رسوله ټول وام خوف ویره چې د هغه می ختم سول. صحیح سلو. اوس راځي بل درشم په 48 صفحه نمبر کې دا دعا ده. څوک غواړي وای چې زه 100 لکه نیکي وګټم، د چا زړه غواړي؟ اری وزر دا غواړي چې زه 100 لکه نیکي وګټم او بیا د برات په میاشت کې وګټم او بیا په روزه کې پس وګټم او 100 وسګوره یو څوک وای زه 100 لکه نیکي ګټم. د دې یو کښنی دعا درسم. دغه دعا یو ور وای 100 لکه نیکي دی وګټلې، بیا وای 40 لکه دی وګټلې، بیا وای دغه کې 75 لکه دی وګټلې، بیا وای 15 واری وای 1 کروڑ نیکي دی وګټلې. ګردي ګناوي دی په میټاس ولې. خو بدبختی دا شی ده چې موږ الله تعالی موږ ته نعمتونه راکړي دي، موږ یې قدر نه کوو. کومه دعا ده واوري؟ کوم انسان دا غواړي چې زه ډېرې نیکۍ وګټم چې زما ګناوې داسې په میټاو سي؟ هغه دې بیا دغه دعا ووایي. دغه درته بیان کړم فضائل. حضرت عبدالله بن ابي اوفا رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کوم هغه څوک چې دغه دعا وای الله تعالی واغه ته 100 لکه نیکي ورکي. د تبرانی حدیث شریف دی. سیده وسواوري دعا ده لا اله الا الله وحده لا شريك له احدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ډیر اسانه دعا ده او ډیر مختصره دعا ده. صحیح سو. بیا راځي بل دعا کې درشان په دغه منزل کې په 48 نمبر باندې بل دعا ده. څوک دا غواړي چې زما صحت د جان دوايو د جان علاجونه می ګرځه کړی دي مګر جوړېږم نه؟
څوک دا غواړي زما صحت جوړي نو هغه دی بیا دغه دعا وایي په دغه صفحه کې دغه دعا هم سته اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت صحیح شو دا دعا مې درشل بل څوک دا غواړي چې زه په ورځ د آخرت جنت لولاړ سم څوک دا غواړي چې زه په ورځ د آخرت د الله تعالی په نعمتو کې ځان وپوشم څوک دا غواړي چې په ورځ د آخرت د الله تعالی په رحمتو کې ځان وپوشم څوک دا غواړي چې زه په ورځ د آخرت ما ته جنت ملاوسی او ما ته د الله رضا ملاوسی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای نو بیا دغه دعا چې د هغه وایسته کومه دعا غوښ پر ویني هغه په دغه صفحه کې د مختصر دعاګانې مستي د پاره راټولې کړې دي خواري می پکښلې د ځان می پستړی کړې دي په دې باندې نه چې زه پر تی احسان کوم په دې نه ستی احسان پر ما ډیر دی زستی کور ودانۍ چې دی هغه هیڅ کله نسم ادا کولای ستی شکریا ز نسم ادا کولای نو په دې باندې زستی د پاره ځان ستړی کوم او بل خبره دا دعا به دروشم نو د جنت چې کوم دعا دا دعا ده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله تعالى عليه وسلم بيواوري رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله تعالى عليه وسلم